وادي تیرا کې تېره شپه په مختلفو دوو مقاماتو باندې نامعلومه دهشتګردو چې کوم دی نو حمله کړې ده. 12 کسان چې دي نو هغه زخمیان دي، 6 اهلکار چې دي نو هغه په شهادت رسول شوي دي. 15 د شپږو پورې زموږ اطلاعات دا دي چې هغه میسنګ دي. علاقې چونکې 2 کاله وړاندې فوج په خپله باندې ډکلیر کړي وي چې بس دا صفا شوې، اوس نو ایریاز نشته دی. ګال سیمې خلک چې کوم دي نو هغوی یو طرف ته در نه ورکوي او هغوی دا وایي چې موږ د خپلو سیمو ته واپس لاړ کړی شو. هغوی دا خبره کوي چې زموږ علاقو کې زموږ په ځمکو په کورونو باندې خلکو قبضې کړي دي. که خلک نه دي واپس پرېښودل شوي علاقې ته، نو بیا څنګه څوک راغلل چې هغوی په هغې باندې قبضه وکړي. مذاکراتو خبرې روانې وې د طالبانو سره یا د کلدم ټي ټي پي سره، نو په هغه وخت کې هم اف سی اهلکارو باندې حمله شوې وه. جی ګرانو کتونکو، لر او بر کې تاسو ته وایو هرکلی. نن زموږ سره یو ډېر افسوسناک خبر دی او افسوسناک خبر هم د پښتونخوا د خاورې نه دی. په ضلع خیبر کې وادي تیرا هغه سیمه ده چې کوم د ښایست تر لوجې ډېره مشهوره ده او د هغه ځای میشته خلک چې کوم دی په هغه ځای چې کوم اوسېدونکي خلک دی نو هغه کډوال شوي ولو، څوک د ورکزو په کیمپ کې پراته ولو. بیا هغه خلکو چې کوم دی نو در نه ورکړې ده د باب خیبر په مقام باندې او هغوی وایي چې مونږ خاص کر راجګال او د کوکي خیلو سیمو کوکي خیل قوم چې کوم دی د راجګال سیمې، هغوی وایي چې زمونږ علاقې چونکې 2 کاله وړاندې فوج په خپله باندې ډکلیر کړي وي چې بس دا صفا شوې، اوس نو ایریاز نشته دی. او دغه شانتې هغوی وایي چې زموږ سره د وخت حکومت راته هم ویلي ول چې په لږو ورځو کې به تاسو واپس خپلو علاقو ته لاړ شئ، خو هغه ځای کې چې کوم دی نو هغوی تر اوسه پورې لا نه دي کړي چې هغه لاړ شي. په دې باندې به هم خبره کوو، خو په وادي تیرا کې تېره شپه په مختلفو 2 مقاماتو باندې نامعلومه دهشتګردو چې کوم دی نو حمله کړې ده. یو مقام چې دی نو هغه د چیک پوسټ دی، د اف سی چیک پوسټ دی، او بل د تیرا داڼه چې کومه ده نو په هغې باندې حمله شوې ده. تر اوسه پورې ریپورټډلی په دې کې 12 کسان چې دي نو هغه زخمیان دي، خو 6 اهلکار چې دي نو هغه په شهادت رسول شوي دي. په دې کې 6 کسان چې دي د 15 نه د شپږو پورې زموږ اطلاعات دا دي چې هغه میسنګ دي. د هغوی په باره کې لا هم پته نه لګي، خو دا هغه کسان دي چې هغه د اف سی اهلکار دي. خو دا پته یې نه لګي چې دغه اهلکار چې کوم دی نو دا مطلب یرغمال جوړ کړی شوي دي، د ځان سره بوتللی شوي دي، او که نه هغوی چېرته کې په اپریشن کې لګیا دي، ځنګلونه دي په هغې کې دا پته نه لګي چې دغه 6 کسان چې کوم دي نو هغه کوم ځای دي. خبره اوس په دې ځای کې دا پیدا کېږي زموږ سره د دغه کې پېښه کې چې کوم زخمیان شوي دي د هغوی هم نومونه شته دی، کوم چې په حق رسېدلي دي نو د هغوی هم نومونه شته دی. مونږ د دې وجې نه په دې خاطر باندې نه ورکوو تر څو پورې د هغوی خاندانونو ته، فیملیز ته، کورنیو ته د هغوی په باقاعده ډول باندې اطلاع نه وي شوي، نو موږ د هغوی په خاطر باندې د هغوی نومونه چې کوم دی نو هغه نه خپروو یا نه شیر کوو. یو خبره دا ده څنګه چې ما تاسو ته وړاندې ذکر وکړو چې دا په تیرا وادی راجګال سیمې خلک چې کوم دی نو هغوی یو طرف ته در نه ورکوي او هغوی دا وایي چې موږ د خپلو سیمو ته واپس لاړ کړی شو. د هغوی 2 خبرې دي. یو خبره دا ده هغوی وایي چې زموږ کورونه چې کوم دی نو هغه په کوم حالت کې چې موږ پرېښودي ول او څومره موده د هغې وشوه، نو زموږ کورونه چې دي نو هغه رارتاو شوي دي او هغه مختلف موسمونه په هغې تېر شوي دي، هغه د اوسېدو قابل نه دي. موږ له اجازت دې راکړي شي چې موږ واپس لاړ شو. بل طرف ته هغوی دا خبره کوي چې زموږ علاقو کې زموږ په ځمکو په کورونو باندې خلکو قبضې کړي دي. اوس دغه خبره لا هم وضاحت غواړي چې یعنې دغه خلک چې کوم دی دغه قبضې والا څوک دي یا قبضې په چا کړي دي، ځکه چې که خلک نه دي واپس پرېښودل شوي علاقې ته، نو بیا څنګه څوک راغلل چې هغوی په هغې باندې قبضه وکړي. خو بهرحال بیا هم دغه خبر چې کوم دی نو دا په داسې حال کې دا حمله رامنځته شوه چې د وړاندې څخه کوکي خیل قوم چې دی نو هغه په د باب خیبر په مقام باندې هغوی در نه ورکړې وه. 2 ورځې وړاندې 2 ورځې پورې دغه درنه جاري وه او د هغوی دغه مطالبات ول. خو دغه کوکي خیل قوم چې دی نو دوی وخت په وخت باندې تاسو به د څو وړاندې ورځو کې هم تقریبا یو میاشت یوه نیمه کېږي، په هغې کې به تاسو هغه ویډیو مخې ته راغلې وه چې کوکي خیل قوم چې کوم دی نو هغوی په خپلو علاقو ته په یو چیک پوسټ باندې د تېرېدو چې کوم دی نو هغوی کوشش کوو. بیا ډېر غټ احتجاج په هغې کې رامخې ته شو او خپل ګاډي چې کوم دی نو هغه یې روان کړي ول او وایي چې موږ به هر صورت کې خپل علاقو ته ځو. نو په داسې حال کې دا حمله چې کوم دی نو په هغه ځای کې رامخې ته شوله او وړاندې هم داسې شوي وله. که تاسو فکر کړي کله چې د نواز شریف حکومت په مرکز کې او د مذاکراتو خبرې روانې وې د طالبانو سره یا د کلدم ټي ټي پي سره، نو په هغه وخت کې هم د په اف سی اهلکارو باندې حمله
شوې وه او که تاسو ته رایاد شي نو د اف سي حلکارو په سرونو باندې همدغې خلکو فوټبالونه کړي ول، د هغې نه بعد بیا هغه مذاکراتي سلسله چې ونه هغه بیا ودرېده، ځکه چې هغې یو ډېر یو داسې میسج تللی و چې ټول ملک کې یو قسم د هغې یره خوره کړې وه. اوس هم داسې اطلاعات دي، ځینې د سیمې نه داسې اطلاعات راځي چې ګنې د دوه هلکارو پکې سرونه چې کوم دي نو هغه هم نشته دی، نو وایي چې 4 مړي چې کوم دي نو هغه امانت پراته دي. بهرحال دا داسې یو شاکینګ نیوز دی چې هغه د خیبر واضح خیبر دپاره هم ډېر د درد دی، ځکه چې هغه علاقې وې چې په دې کې د دهشتګردو کومه موجودیه هم نه وه او دې ته به خلک سیلونو له وادي تیرا ته روان شوي ول. نو په داسې حال کې دا د پښتونخوا دپاره هم د ملک دپاره هم او د ضلع خیبر دپاره ډېر د افسوس وړ خبر دی.